یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل سنومیو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوښتي نو دا خپل یار هم راغوښتي چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته ای. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلیو چې کپلار می راتلو نو دا عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري. چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړې ته تاو کړ ساري والا بات. بادشاہ چراغ نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه به اوره دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره. نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان بادشاہ دی ته وایي. بادشاہان دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشته. بوش چې دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زو د دې دی ګوري چې خورم دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شوي. ولزی بیا په بل چا خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سره. هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي. هغه چې معشوقي کې نو له م په دیګ کې نو ستی خیب. تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډې ملیدلې دي بیا منډې ملیدلې. مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي. ما ته وی چې جانیا تو ډرنه ته یریږي من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې اوس پېتی په دولاسي هغه باڼه ورته راواچولو چې غرب به از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب به شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہو گئے. بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم. نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي. ذکر درته هم چې چغې ډېرې مو وهي ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کو کینولم بس پرېده چې پاغې ستیش چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ته راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کو ند عاقل کے بازایت پشیمانی. اے عاقلہ وی غریب سڑے که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی
خدای چې انجام دې امدا شو. نو چرا کارے کو نہ داخل کے بازایت پشیمانی، بجلیگر ملا چرا کارے کو ند کے بازایت پشیمانی. هغه کار ولی کې چې بیا رستو پخ پیمانه وړاندې نه لګ سوچ کا وکړه، وړاندې نه لګ فکر کا وکړه. وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا. اتقوا مواضع التهم، پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وایي چې تاسو په کابلای کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته، چرې به ونه کوي. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم والله کې ومنئ چې د جواري نه ده کړې، وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم والله که یقین وکړي چې دی بدفعله نه دی، وایي به چې دی ډمې سره یې څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلی دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي، هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رای را کولې شي. زه څه وکړم؟ د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي، څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده، ملام راوستو، ګوان لاړو، ښځې نه یې واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه، ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته، سبا له بیماره شوه، هله ډاکټر ته یې بوځه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو ملا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوځم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه چې ورکه ته خو ګوډې که نه؟ اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي، خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده. د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واخیستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمواري نه واخیستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه، ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه، دوه سیره ټیپر راوړه، ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه، دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي؟ او که دې کړت وکړو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړت وکړو، که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي، که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي، ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي. بلکې
چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبا به دی خدای بال بچ به کور دی وران شه سبا کې، نو 2-3 کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه رستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم، نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم، زه به روجم نیسم، که پیسې راغی زه به حجم کوم، که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم، زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم، دل ازار بم نه. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې د الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام، که وخت راغی زه به جهادم کوم، که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای دی په هغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن، دا ښځه به دې په کور کې کینولي، نوکری به نه. نن ډېر خړوسان وګورئ